سلامونه ملګرو، امید لرم چې روغ جوړ وئ، د صحت په جامه وئ. نننی ویلاګ چې زمونږ کوم دی دا د علاقه سونړۍ په باره کې دی. د سونړۍ علاقه چې کومه ده دا د خیبر پښتونخوا په ډسټرک دیر آپر کې واقع ده، د افغانستان بارډر ته نږدې. د باراول نه دې ته داسې یو شل روډ تاو شوی دی، تقریبا داسې 40-45 منټ فاصله باندې واقع دی د باراول نه. دا علاقه چې کوم ده نو ډېرې زیاتې ونې لري او ډېر زیات ځنګلات لري. د دې ځنګلاتو او د دې ونو په وجه باندې دا علاقه یو ښایسته علاقه تصور کیږي. د دې علاقې چې کوم روډ دی دا ټوټل په ځنګل کې دی. تاسو کتلی شئ په دې ویډیو کې دا ټوټل روډ په ځنګل کې دی، خو د بد مرغه دا روډ کچه دی او کډې دی. د دغې ځای کوم واکمن خلک چې دي دا د هغوی په مخ باندې یو څپېړه ده. بله اهم مسله چې دلته کومه ده، خلکو ته کومه ایشو ده نو هغه چې کومه ده هغه د نیټورک ده. ځکه دلته کې چې موږ لاړو نو دلته کې سیګنلو کار نه کوو، صرف ټیلنار نیټورک چې کوم دی هغه به داسې لږ کار کوو، خو زیات کار چې کوم دی نیټورک نه کوو. نو یقینا چې یو ښه علاقه ده، خو مسله دا ده چې د حکومتي وخت او د واکدارو خلکو دغه علاقې ته هیڅ توجه نشته. بله دا مخامخ غر چې تاسو ته ښکاري دا یقینا ډېر نیغ ځای و، په 90 ډګري باندې ولاړ دی. یقینا چې دلته شادوګان هم نشي ختلی. دې ته موږ لږ ساعت ودرېدو، تصویران مو ته واخیستل، شاټ هم ترې واخیستل او بیا مخ په وړاندې روان شو. دلته کې دا ځای چې کوم ښکاري دا د شلتلو خوړ دی، په هغې باندې چې کوم دا پول دی دغه تاسو ته ښکاري. بیا پورې غاړ مخامخ یو ښایسته ابشار دی، د اوبو یو ابشار دی. زیات خلک چې راځي سیل دپاره نو راځي دلته کې ځان را رسوي د دې ابشار خواته. نو ډېره ښایسته علاقه ده، قدرت ورله یو ښایست ورکړی دی او ځنګلات ډېر زیات سیوا دي. نو یو زما د دغسې خلکو ته دا پیغام دی چې د ځنګلاتو د کټایي نه ډډه وکئ او بغیر د ضرورته ځنګل ونې مه کټ کوئ. او بله د دغه ځای چې کوم واکمن خلک دي نو د هغوی نه زموږ دا مطالبه ده چې یو خو دې ته دا روډ سیټ شي، او بله غټه مسله چې کومه ده هغه د نیټورک ده. نو چې دلته کم از کم یو نیټورک خو کار کوي، چې یو نیټورک دلته کې بحال شي نو دا علاقه به مخ په وړاندې باندې ترقي وکړي. دغه ځای خلک چې زیات کم دی نو هغه بیزې ساتي، مالونه زیات ساتي. دغلته کې یو 2 لرګی لګېدلي وو، دې تصویر کې به تاسو ته ښکاري. نو ما د تره نه تپوس وکړو چې دا څه دپاره لګولي، اوبو ته یې لګولي وو. نو هغه وویل چې دا اوبه فلټر کوي د دې بیزو دپاره چې دا صفا اوبه وڅښي. نو ما وویل چې دا پکې لا بله